چې کله سړی وفات شي کنه او دې قبر کې کیږي او د سره کله حساب کتاب شروع کیږي او د کې ژوند راشي نو دې چې وګوري نو په د وخت د مازدیګري هر ټیم چې تاسو مړی ښخ کړئ دې چې قبر کې وګوري نو په د به وخت د مازدیګر ټیم دی د انور به داسې مخامخ شي داسې حال کې به لکه د انور چې پریوزي په داسې حالت کې به دته دا ټیم مخې ته شي دې چې د مانځه عادت وي که نه منځونه اهتمام یې کړی دی به وایي ما پرېږدی زه مونځ کوم زما نه د مونځ وخت ما پرېږدی زه مونځ کوم هغه د انور غایب کېږي نو چې سړي مستقل د مازدیګر مونځ په کرکټ کې پرېښودی ده ته پته لګي چې دا زما پرېږدی زه د مازدیګر مونځ کوم ته پته شته نه د مازدیګر مونځ په ژوند کې کړی نه نو څه به وایي چې ما پرېږدی زه مونځ دی چې وګوري نه دی به وایي ما پرېږدی زه مونځ کوم هغه د نور رانه غایب کېږي نور رانه غایب کېږي علما وایي چې په ده به ولې وخت د مازدیګر وي لکه د مازدیګر دا وخت ده ته ولې مخې ته شي علما وایي دې وجه دا ده که نه چې کله مسافر سړی په لاره روان یو سفر کوي نو چې دی وګوري چې دا انور د پریوتو شي دا وخت د مازدیګر شي نو د سره اړه کې یره پیدا شي مسافر ډېر پریشان شي یره وایي شپه به کم ځای ته شپه را روانه ده شپه به کم ځای ته مسافر ته دا ټیم ډېر ګران پریوزي چې ماښام شي نو دم یو سفر کړی دی د یو عالم نه بل نوي عالم ته تللی دی نوی خلق دی نوی ځای دی حقه د مازدیګر ټیم پې راغی چې څه به اوس کېږي نو دنیا کې چې په سړي د مازدیګر ټیم راشي او مسافر یو د شپې ځای نه نو څه حالي نو قبر کې یو نوی مخلوق دی او نوی ځای دی او په د وخت د مازدیګر راغی چې د ده به اوس څه حالي دی نو ځکه ورته الله دا وخت د مازدیګر راغی بس سمدستی ولا فرشتې راشي احادیث مبارکو کې راځي چې دا رشتہ دار ته واپس کیږي نو فرشتې ورته راغلي ستا راوپس کېدل دی او فرشتې راتلې ستا راوپس کېدل دی او فرشتې راتلې ډېر د یارې منظر دی ډېر د یارې منظر الله دې زموږ حفاظت وکړي بس الله دې موږ ته آسان نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي دفن کو سعد رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ توی تسبیح ہوئے سبحان اللہ ہوئے بیا ورتوی اللہ اکبر ہوئے صحابہ ورتی دا اللہ حبیب ناشنا کار دینن وینا ہم چی دے سنگ قبر کے کی خود او تاسوی قبر برابر کو نوی پا دا قبر راتم ما ذکر ہوئی چی سبحان اللہ ہوئے تکبیر ہوئے اللہ اکبر ہوئے پا دا قبر راتم او دا اغا صحابی دے سعد رضی اللہ تعالی عنہ چې دی وفات شو او 20,000 ملائک د جنازې لراغلي او 20,000 ملائکو د په جنازه کې شرکت کړو چې د جنازه کېدله او 20,000 ملائک راغلي و د په جنازه کې ولا بیا هم قبر راتم شو نبی علیہ السلام سبحان الله وایي تکبیر وایي تکبیر وایي نو علما وی چې دا قبر را تنګېدل یو ځل شته دا به یو ځل را تنګېږي بس خو بیا بعضې علما وی په نیکانو باندې الله د شفقت دپاره را تنګي او په بدانو الله د عذاب دپاره خو د قبر به یو ځل را تنګي چې دومره تنګ ځای شي او دومره را تنګ شي نو دا پختی به یو بل کې داسې نه نوځي داسې تنګ ځای دی وقت د مازدیګر به یو ملائک پر راغلي او حساب به کوي او ناشنا مخلوق دا داسې د وحشت منظر دی قبر ډېر سخت منظر دی الله دې زموږ د ټولو د عذاب قبر نه حفاظت کړي نبی علیه السلام چې به مړی ښخ کړو دعا به وکړله وی یا الله دې ثابت قدمه کړي دې ثابت قدمه کړي د نه به اوس تپوسونه کېږي ملائک پر راغلي یا الله دې ثابت قدمه کړي دې تپوسونو کې ټینګ کې الله ته استقامت نصیب کړي تا چېرته رور باره کې دا فکر کړی چې ښخې کې یا الله ثابت قدمه کړي نن هم اوس سوالات کېږي او زما پکې هېڅ وس نه رسي د هېچا وس هم نه رسي اول تپوس پکې من ربک رب دې څوک عبادت به دې د چا کوو عبادت به دې د چا کوو دی به وایي عبادت خو به مې د رب کوو د خپل رب
ودی شکر دی چې خدای مسلمانان پیدا کړي او غیر الله تم سجده نه ده کوي او د الله نه علاوه تندې چاته نه دی ټیټ کړی ان شاء الله دې تپوس کې به کامیاب ان شاء الله خو دویم او دریم تپوس کې به لګن خلون الله دې مونږ آزاد کی بس دویم تپوس پکې ما دینو که دین دې سو هو ته په کم دین باندې وي دین در تخپل معلوم دی نه چې دی وایي چې دین زما اسلام ای بچی وجود ته دی وګوره په اسلام برابر دی وجود وګوره وجود وګوره ته برابر دی نو چې ته ځان ته وګورې نو ستا وجود به برابري چې په ګیره کې تا ډیزن کړی که نه او ته ځان ته وګورې چې ما دین که دین دې سو یا خدایا څه جواب به خدای له ورکوو په دغه ځای کې به جواب څه ورکوو چې د دین باره کې تپوس وشي او مونږ په ګیره کې ډیزن کړی وایي به چې دا د چا دین و هم ته ځان ته وګوره دا دین د چا و دا ته په کم دین وي دا تا ته کم شریعت ښودلی و دا د کم پیغمبر سنت و ته وګوره ځان ته برابر یې په کم دین باندې مړ وې په کم دین به پاسې نو دا کم دین دی چې مونږ ګیره کې ډیزن وکړو د 1,24,000 پیغمبرانو سنت دی او مونږ پکې مذاق اړو کو چې دې قبر کې تپوسو کې چې ما دینو که دین دې سو شکل و صورت برابر دی په دین نن مونږ ټولې د اغیارو طریقې راغستې دي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښکلي سنت هم پرېښودي بل تپوس وکئ ماذا تقول فی حق هذا الرجل دې سړي باره کې څه وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ورته وایي د باره کې څه وایي ته به ووایي چې دا زما پیغمبر دی چې ګیره په مخ نه وبه وایي چې ګیره نه څنګه به وایي چې دا زما پیغمبر دی څنګه به وایي چې دا زما پیغمبر دی ډېر ګران تپوس دی نښتې به یوي او نبی علیه السلام به وي یا الله ثابت قدمې کې یا الله ثابت قدمې کې یا الله ثابت قدم کې التبوی وګوره دا د پیغمبر و او شکل صورت برابر و نه شکل خو مې نه دی برابر چې د قبر کې بس جواب د الله د رضا دپاره په دې مخونو ښکلي اوږدې اوږدې ګیرې راپرې اوږدې اوږدې ګیرې سوال درته کوم منت درته کوم د ګیره چې د موټي نه کم وي که نه دا ګیره نه ده بس په دې دوکه کېږه مه چې ما ګیره پرېښودې د یو پیغمبر ګیره هم داسې نه وه تا ته وایي ته د کوم پیغمبر په دین وي د کوم پیغمبر دین و نو د الله د رضا دپاره مونږ هسې ګیرې پرېښودې دي خو چې لږ یې اوږدې موټي ته یې راورسو نبی علیه السلام به وي خالف المشرکین د مشرکینو مخالفت کوئ ښه زما امتیانو وی څنګه یې کوو وی اوفر اللحا وحف الشوارب بریتان کټ کوي او ګیرې اوږدې کوي دا د یهودو مخالفت دا د یهودو مخالفت یو سړی ګیره خريي او بل سړی ګیره کنچي کوي دواړه ګناهي کبیره کوي دواړه ګناهي کبیره کوي دواړه ګناهي کبیره کوي د الله د رضا دپاره چې دا ښکلې ګیرې په دې مخ راولو نو که تپوسو کې چې ما دینو که نو په دین د اسلام بلکل وجود برابر دی دا زما پیغمبر دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم زما صورت خود د پشان تیرے ما خود د پشان شکل جوړ کړو نو قبر کې با ثابت قدم پات شو نبی علیہ السلام بوي یا الله دې سوالاتو کې ثابت قدم کې دې مضبوط کې چې دې د سوالات وي قبر کې بیا انختی نبی علیہ السلام به فرمایل وی که آینده کال ژوندیم نو یوه روژه به د یهودو د مخالفت د وجې نه نیسم بیا وفات شو نو سبانۍ روژه نیول د هغې سره یا بله ورځنۍ نیول یا نننۍ چې چا نیول دا ډېر اجر لري دا ډېر اجر بل یو څه خبره نیمه دې میاشت کې او په دې ورځ ممنوع دي چې د هغې نه ځان وساتو یو خلق وایي احادیثو کې راځي په 10 محرم حسین رضی الله تعالی عنہ شهید شوی سبانه ورځ نو
نو خلق وای وی دی میاشتې ته فضیلت دی محرم دی ورځې ته ځکه حاصل دی یوم عاشوره ته چې په دې ورځ حسین رضی الله تعالی عنہ شهید نه حسین رضی الله تعالی عنہ لا پیدا هم نو چې دا میاشت د حرمت میاشت او د دې ورځې روزه به امام الانبیاء نیولا چې دا خبره ذهن کې چې دا د حسین رضی الله تعالی عنہ فضیلت شو چې هغه په دې ورځ شهید شوی په دې ورځ شهید شو نو دې میاشت حسین رضی الله تعالی عنہ فضیلت دا دی چې په یوم عاشوره باندې شهید شو دا د فضیلت ته نو د وجه نه دی میاشتې ته فضیلت نه دی حاصل نو یو چې دا فضیلت د مخ کې بله خبره ده چې دې ورځ باندې ماتمونه کول ځان په سپېړو وخل ګریوانونه شلول دا د شریعت خلاف دی حسین رضی الله تعالی عنہ په غم کې تدا کوي دا به د هیچا په غم هم نه کوي د چا په غم به ماتم نه کوي بس نو مونږ سبانه ورځ د حسین رضی الله تعالی عنہ د شهادت دی وی مونږ د هغه باندې غمجن یو نو ماتم پکو کنه نو هغه خپل د وفات نه یو څو ورځې مخکې خپل خور کینه ولا زینب رضی الله تعالی عنها د خور وی زب شهید کېږم زب وفات کېږم خو یاد ساتئ ګریوانونه به نشلوئ مخ په سپېړو دا خو هغه په خپله ویلي چې داسې به نه کوئ او ته وایې دا د هغه د وفات ورځ د زه یې کومه نو هغه خپله لور خور کېنوله چې ګورئ داسې به نه کوئ زه به شهید کېږم خو ګورئ داسې به نه کوئ داسې به نه کوئ ګریوانونه به نشلوئ مخ په سپېړو نه وخئ ماتمې به نه جوړوئ داسې به نه کوئ زه به وفات کېږم شهید کېږم به خو داسې به نه کوئ داسې به نه کوئ نو د امام الانبیاء وسه حسین رضی الله تعالی عنہ په دې ورځ باندې شهید شه بل احادیث مبارکو کې راځي چې په دې ورځ باندې سبانه ورځ په دې چې څوک په دې ورځ په خپل اهل او عیال باندې لږ فراخي وکړي د نور ورځو په نسبت ولا خوراک لږ ډیر پروګرام ورلو کې اضافي خوراک پیول احادیث مبارکو کې راځي الله به کور کې ډیر خیرونه او برکتونه ورواچي روح کال به کور کې خیرونه او برکت اگر چې د دې حدیث سند بارکه ضعف موجود دی خو اکثر محدثین وایي چې دا حدیث مقبول نو چې په دغه ورځ سبانه ورځ باندې لږه فراخي وکړل شي په خپل اهل او عیال او زه به درته دا ووایم چې ما په خپل تجربه کړې ده خپل مې په یو کال نیم اوسو چې عمل کړی دی او په دې سترګو مې هغه هر لیدلی دي بس په لنډو خبره ده بس حدیث وي د امام الانبیاء خبره وي دا د کمال نه ډکه وي ښه نو په خپل اهل او عیال باندې به فراخي دا به لازم هم نه ګڼو فرض به هم نه ګڼو واجب به هم نه ګڼو چا وکجو ثواب دی دسی به نه وایي چا ونه کو جو ګناهګار دی او دا خو غټ بد عمل وکړو نه دسی عقیده به نه ساتي او چې عمل په چا وکړو الله به ډېر خیرونه او برکتونه ورکړي بس په خپله به یې وینئ وکئ پې عمل لکه زمونږ روژه نو د دې ماشومانو خو روژه نه که نه په دې باندې وکئ په دې ورځ فراخي پې وکئ او ماښام بیا وکئ انشاءالله چې ډېر خیرونه او برکتونه به وي چې په دې ورځ سړی په خپل اهل او عیال باندې فراخي بله خبره په دې ورځ باندې مخصوص خوراک نشته چې یا شربت یا سوجي پخول نه د خپل وس مناسب فراخي کول نه لازمي نه ده چې ته د شربت وسکې لازمي نه ده چې ته د سوجي پخوې نو په سوجۍ کې مخاص کوئ په شربت کې مخاص کوئ کلی میان ولا راوړه که چرګان راوړه میان راوړه د ګډ غوښه راوړه نو دغه سوجي او شربت پورې نښتې نو دا په دې کې خاص کوئ مو چې په دې ورځ به دغه خوراک نه هر خوراک کې چې د فراخي وکړله خو په خپل اهل او عیال باندې فراخي وکړه انشاءالله ډېر برکات او خیرونه به یې ووینې چې څوک په دغه ورځ باندې فراخي وکړي الله تبارک وتعالی به ورله ډېر خیرونه او برکتونه ورکړي چې هغه سبانه ورځ ده
لکه چا نن روژه نیولي نو سبا ورسره ونیسئ، که نن یې نه نیولې نو یو سبانۍ ونیسئ او یو ورسره بله ورځنۍ ونیسو. نبی علیه السلام وایي زه امید ساتم چې الله به پې د یو کال تیر شوي ګناه الله معاف